أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد خامخ پتاکید سرا كفر الذين كفر کړو هغه کسانو قالوا چې ویل وغي ان الله یقینا الله تبارک وتعالى چې ثالث ثلاثه دریم د دریو دی. الا یعذ بالله دی بویل چې الله دی عیسی علیہ السلام دی او مریم بیبی دا. الله چې دی اب دی پلار دی، عیسی علیہ السلام زوی دی یعنی ابن، او مریم بیبی زوجه ده. دا عقیده د مرقوسیه فرقه و دی بسویل چې الوهیت مشترک دی بین الله و مریم و عیسی وكل واحد من هؤلاء الهنا. فما بین د عیسی علیہ السلام او مریم بیبی کې هر یو د دینه دا الهان دي. فهم ثلاثه الها دا درې خدایان شوی. قیامت پر ورځ به اله العالمین عیسی علیہ السلام توي اے عیسی علیہ السلام انت قلت یا تاویلو للناس دی خلق الردی عیسیان وتا اتخذونی اونی سیما لرا یعنی عیسی علیہ السلام لرا و امی امور بی بی زما لرا مریم بی بی لرا الہین دو خدایان. عیسی علیہ السلام به ناشنا جواب ورکی ورتبو الہ ان کنتو قلتو فقد علمت الہ کچر ما دا قول کړي دا خبر ما کړي فقد علمت تو په علم لري الہ تو خدا سی ذات چې علم تام کلی لري. ما قلت لهم الا ما امرتني ما ندی ویل دي لرا مگر هغه چې تا ما امر کړی دی. نو رب کریم ویا وما من اله نشته د اله مگر الا اله واحد اله یو دی چې الله دی. وان لم ينتهوا کچر من نشو وان لم ينتهوا کچر من نشو د عیسیانا عما دا غسنا یقولون چې وای دی ان الله ثالث ثلاثه چې الله دریم د دریونه دی. کدین من نشونو سبوشي لا يمسن الذين خامخاب مسك الذين وكسان لر كفروا چې کفر کړي د منهم د دینه سشه به مسك عذاب علیم دردناک. رب کریم فرمائی افلا يتوبون يدي توبنو باسي. قال الفراء فراس وهذا امر بلفظ الاستفهام دا امر ده یعنی توبو الى الله توبو باسي عیسیان والله تا د دې خبرینه چې ثالث ثلاثه ويستغفرونه منا فلا يستغفرونه يدي بخنه نه واړي دا هم امر دی یعنی بخنه دی واړي دی د الله نه. والله والله تبارک وتعالى چې غفور بخون کې دی رحیم رحم کوون کې دی. جواب مل مسیح ابن مریم نه دی عیسی علیہ السلام زوی د مریم بیبی څه شی نه دی الہون الہ نه دی خدای نه دی الا مگر رسول رسول دی قد پتاکید سره خلت تیر شوی دی یعنی مضت تیر شوی دی من قبله وړاندې د عیسی علیہ السلام نه الرسل رسولانا اغي هم خدایان نو بندگانو و امه مور بیبی د چې د صدیقه معنا رښتینی ده یا د صدیقین او اولیاء کرامونه ده. کانا اودا دوانم عبدین بندگانو الہان نو دی یاکلان الطعام چې خړل به طعام لرانو فكيف يكون الهان سرنګي الهان شو څنګه خدایان شو دا زکه چې الہ العالمین ته د طعام نسبت نکېږي. انظر ګورا كيف سرنګي نبينو بیانو لهم دی لرا دی عیسیان لرا آیات دلائل پدې خبره باندې چې عیسی علیہ السلام او مور بیبی الہ ندی دا بندگان دی. ثم بیا انظر ګورا ان يفكون يصرفون کوم طرف تاړول کیږي عن الحق د حقنا. قلت ورتوای پیغمبر علیہ السلام اتعبدون آیاتاسو عبادت کوي من دون الله بغیر د الله نه ما د غبوتانو لا یملکو چې قدرت نلري لكم تاسو لره ضرند ضرر رسولو ولا نفعا او ند نفع رسولو قدرت لري. والله والله تبارک وتعالى چې هو د الله تبارک وتعالى سميع اوریدون کې د اقوال استاسو العلیم پوی دې پنیاتون استاسو باندې. قلت ورتویا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا اهل الكتاب اے اهل کتاب لا تغلو غلومک افراط مکوي یعنی لا تتجاوز الحد تجاوز د حد نه مکوي فی دینکم په دین استاسو کې غیر الحق فنا حق باندې ولا تتبعوا تابعداري مکوي تاسو هو قوم د خواهشات او د ارزوګانو د قومه قد پتا کی سره دا قوم تابعداري مکوي ضلوا چې هغه گمراه شوی دي د لارې د سمینه د لارې د حق نه
من قبل وړاندې دراتلو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه واضلوا هغه گمراه کړي کثیرا نور خلق ولرا د هدایت نه دا هغه چا چې د دې تابعداري کړي د په خواهشاتو کې واضلوا منا دا هغه خلق تابعداري مکوي چې هغه گمراه کړي کثیرا نور خلق ولرا د هدایت نه وضلوا گمراه شوی دي د رسته د ظاهر درو د حق نه ان سواء السبيل د برابر لارنا لعن من لعنت کړي شو الذين وكسان مسخ کړي شو الذين وكسان كفروا چې کفر کړو من بني اسرائيل د بني اسرائيلنا على لسان داود په زبان او په خیرو د داود عليه السلام باندې لعنت کړي شو نو داود عليه السلام دي ته خیر کړي وا په هغه وخت کې چې دې ته ویل شو چې د خالق پر ځخکار مکوي نو دې د میانو ښکارو کو دې من کړي شي وکنه نو داود علیہ السلام داسې خیره وکړه ورته اللهم لعنهم اله لعنت کی دې لرا وجعلهم آیا وګرځې دې لرا یو نخه فمسخوا قردة پس مسخ کړي شو ټولونه بیزوګان شادوګان تنه جوړ شو لکه ولا سپاره کې راځي کونو قردة شی تاسو بیزوګان خاصین رټلې شوی هغه ته اشاره ده وعيسى ابن مريم او لعنت کړي شو دی علی لسان عيسى ابن مريم په ژبه د عيسى عليه السلام زوی د مریم بی باندې کله چې د دسترخوان را و مایده اسمان نه دي ته طعام را و دي ته ویل شو کنا شکرې مو کړو نو عذاب به تاسو باندې راځي نو دی بیا نه شکرې وکړم نو عيسى عليه السلام دعا کوي اللهم لعنهم وجعلهم آیا اله لعنت کی دی لرا وګرځې دی لرا یو نه خیبرتا فمسخوا خنازیر پس مسخ کړي شو خنزیران تینه جوړ شو نو رب کریم فرمایي ذالک دا لعنت دا بیزوګان او دا خنزیران چې تینه جوړ شو دا ولی بما په سبب د یاسوانا فرمانیان به کول وکانو ودی یعتدون حد نه تجاوز به کول بقتل الانبیاء په قتل د انبیاء سره واستحلال المعاصي په حلال ګڼلو د گناهونو لرا د دې په سبب باندې دینه دا شادوګان او بیزوګان خنزیران تنه جوړ شو بل دا او چې کانو ودی لا يتناهون یو بل به سره نه من کول لا يتناهون من لا ينهى بعضهم بعضا یو بل به سره نه من کول عن منکر د ناروا کارونو عن منکر معنا د ناروا کارونو فعلوه داس ناروا کار چې کول به دی غیلرا دی نور بنه من کولا نو نهی عن المنکر دا لوی علت د عذاب دا چې ته نهی عن المنکر نه کې نو لبئس خامخا ډیر بد دماغ سکانو چې ودی يفعلون کوم کار به کولا ترى تبغوري كثيرا ډیر منهم درې من المنافقین د منافقانو يتولون الذين دوستی بکړي هغه کسانو سره د منافقان کفرو چې کفر کړي رب کریم فرمایي لبئس شيء خامخا ډیر بد شي ماغه ده قدمت چې مخکې کړي دي لهم دي لران انفسهم نفسونه د من العمل د عملنا چې دوستی د کافرانو سره ده ان سخط الله فجزاؤه پس جزاء د چې دا کوم داس سخط الله دا چې په غضب شو الله تبارک وتعالى عليهم په دی باندې وفي العذاب او په عذاب د جهنم کې هم دي خالدون همیشه به وي دي لا يموتون ولا يخرجون بمري او نه خارجيږي د جهنم نه ولو كانوا كچري دا منافقان يؤمنون چې ایمان راوړي بالله په الله باندې او نبی په نبی عليه السلام باندې او ما په قرآن باندې انزل چې نازل کړي شوی دی الیه دیتا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته کدی رښتیا ایمان لري په الله او په رسول او په قرآن باندې نو جزاء دا د متخذوهما نبونی ولید منافقانو الکفار د کفار لرا اولیاء په دوسته باندې ولكن كثيرا لكن دير منهم دي منافقون فاسقان دي يعني خارجون عن حد الايمان خارج دي د حد ایماننا اوس په دې آیات کې الله العالمین وایي چې دا يهود او مشرکان چې دا ګور ډېر سخت دشمنی کوي دا مسلمانانو سره او دا نصرانیان چې دا لګمینه ساتي دي سره ځکه چې وایي دي کې علما دي او پیران دي او دي کبرجن دي الله وایي لتجدن خامخا پتاکید مومبتو لتجدن خامخا پتاکید مومبتو اشد الناس اشد شدید سخت په خلقو کې عداوتن په دشمنه کې یعنی د جهته د دشمنه نه
للذین د پاره دغه کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی دی څوک به مومي الیهود یهودیان ډېر سخت دشمني کوي مؤمنانو سره والذین وغه کسان اشرکو چې مشرکان دي دا هم د مؤمنانو سره ډېر سخت دشمني کوي ولتجدن خامخا په تاکید مومي به تو اقربهم نږدې د دینه مودتن په دوستۍ کې په نسبت د یهودو په نسبت د روسیانو مشرکانو کې للذین د پاره دغه کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی دی الذین هغه کسان به مومي ته اقرب په دوستۍ کې قالو چې وایي دي انا یقینا مونږ چې نصارا نصرانیان یو د مؤمنانو سره به دوستي کوي دي مینه بلري ذالک دا زکه دا مینه ولې لري بانهم یقینا دي چې بان منهم یقینا په سبب د دې منهم بعد د دینه قسیسین منا العلماء علما دي ورهبانا او پیران دي راهب چلی والا ته ویل کیږي وانهم یقینا دي چې لا یستكبرون تکبر نه کوي ولا يتکبرون کاليهود دي تکبر نه کوي د يهودو په شانته نو ولی کبر نه کوي ځکه و اذا ورکلا سمعوا چې دی اوري ماغه قران کریم لره انزل چې نازل کړي شوی دی الى الرسول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نزول د حضرت جعفر شپ نجاشی بادشاہ غوښتلو نو جعفر رضی الله تعالی عنہ ورته سورۃ مریم تلاوت شروع کړو هغه اوریدل یبکونا حتی فرغ جعفر من القراءه جړل ورته تر دې چې فارغ شو جعفر صاحب د قرات نه دې کې تقریبا 80 کسان یا 20 کسان مختلف اقوال دي دا غي په تعریف کې نازل شوی دی بیا غي ایمان راوړو یا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تاویا کسان دي نصرانیان راغ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته سورۃ یاسین لوستلو نو غي ورته جړل ټول ایمان راوړو نو دا غي په تعریف کې د آیات نازل شو و اذا ورکلا سمعوا چې اوریدي ماغه قران لره انزل چې نازل کړي شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د جعفر ابن ابي طالب سیمنا اوري نجاشی بادشاہ ته تلاوت کیا یا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سورۃ یاسین تلاوت کړي یو یا کسانو ته ترانو تو بګوري اعینهم سترګو د دې لره تفیض منا تسیلو چې بهيږي من الدمع د وخ کونه مما د وجد غنا عرفو چې دی پیجندل دي زکه د سترګو وخ کې بهيږي عرفو چې دی پیجندل دي من الحق د حقنا چې صفات د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دي یقولون ویدی ربنا یا رب زمونږه آمنا مونږ ایمان راوړی دی ایمان مې راوړی دی بکا و بما انزلتا پتا باندې او په هغه څه باندې چې تا نازل کړي دي و برسولک او په رسول ستا باندې فاکتبنا پسوری کې مونږ لره اله ما شاهدین سره د شاهدینو یعنی امت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه مونږ لیکي ځکه چې مونږ به گواهی کوو شاهدان به په نور پیغمبرانو باندې چې دې تبلیغ کړي ولکه دویمه سپاره کې راځي لتكونوا شهداء علی الناس دې لپاره چې تاسو شاهدان شي په نورو خلقو باندې نو دې ځکه وي چې فاکتبنا پسوری کې مونږ لره ما شاهدین سره د شاهدینو یعنی امت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وما لنا لا نؤمن دا سکسانو چې هغه ایمان راوړو نجاشی بادشاہ ته وی چې تاسو ولې ایمان راوړو نو نجاشی بادشاہ په جواب کې ورته وی وما لنا سچل دې مونږ لره لا نؤمن چې ایمان بنلرو بالله په الله باندې یعنی لا نؤمن چې ایمان بنلرو بالله په الله باندې بلکې خامہ خبر وړو وما جانا بما جانا سچل دې مونږ لره چې ایمان بنلرو په غصه باندې چې راغله دې مونږ ته من الحق من القران د قران نه ونطمع وهل دا چې مونږ لرو ان يدخلنا دا چې داخل بکی مونږ لره ربنا رب زمونږه مع القوم الصالحين سره د قوم نیکانو چې امت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی فاصابهم الله پس جزاء ورکړي دی لره الله تبارک وتعالى بما په سبب دا غسقالو چې ویلو دو چې اطاعت دی او کلی عقیده دا سبب جزاء ورکړي جنات جنتونه تجري چې بهيږي من تحتها لاندې دا غین الانهار ولي خالدین همیشه به دی فيها په جنت کې وذالک دغه جنت چې جزاء المحسنین بدل نیک د محسنینو د یعنی الموحدین د موحدینو بدل ده یعنی المخلصین فی ایمانهم چې هغه خالص دي په ایمان خپل کې والذین کسان کفروا چې کفر کړي دي وکذبوا او دروغ غنل دي بیااتنا آیاتونه زمونږه اولئک دا کسان چې اصحاب الجحیم ملګری د جهنم دي